السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پروګرام یو منټ یو مسلې سره ستاسو خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. یو ډیر مهم سوال سره. یو کس سوال کړی چې مفتی صاحب کچري یو کس باندې د شپې غسل واجب شي او سحر دی نهیر شي او د جنابت په حالت کې ناپاکي په حالت کې د سحر منځمو کې بیا د ماسپخین منځمو کې بیا د مازدیګر د ماښام مسخوتن منځونه هم وکي او په دغه ورځ کې د جنابت په حالت کې ناپاکي په حالت کې غسل په واجب شوی دی خو ته پته نشته او نه هیر شوی دی نو پر ورځي منځونه هم وکي او سره د سره تلاوت هم وکي ذکر او اذکار هم وکي او بیا د مسخوتن منځونه بعد ورته راځي شي چې ما باندې خو غسل واجب شوی زه خو د جنابت په حالت کې وم نو اوس په دې حالت کې بداکس څه کوي مسله حل څه دی آیا دا کس به اوس منځونه راګرځوي او کنه یا چې کوم تلاوت کړی دی یا ذکر او اذکار کړی دی وظیفه کړی دی دا د دې به ورته ګناه ملويږي او کنه ځکه چې ناپاکي په حالت کې شوی دی ارسه نو سو پر چې د منځونو خبره دی د منځونو لپاره خو د بدن پاکواله شرط دی او دا د ناپاکي په حالت کې شوی دی نو دا ټول منځونه کا یو کړي دوی کړي درې کړي او کپنځي کړي دا ټول واړه منځونه به غزا راګرځوي پاتې شو د ناپاکي په حالت کې تلاوت کړی دی ذکر او اذکار کړي دي وظیفه کړي دي نو چې دا دی قصدن نه دي کړي بلکې غلطي په بنیاد باندې د غلط فهمي په بنیاد باندې شوی دي بول چوکور نه شوی دي د بنیاد باندې د هیڅ ګناه نشته البته د الله تبارک وتعالى په برګه کې توبه او استغفار کول پکار دي